السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال تعالى في مقام آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله ولم يرجع بشيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيح. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف وایي. تاسو خدای وبخښه، دا کومې ورځې چې نن سبا تېرېږي دا ډېرې مبارکې ورځې شوې. د الله جل جلاله بندگی او د انسان د پیدایش عظیم مقصد چې هغه د الله بندگی ده، دا مسلسل د انسان تر حیات او ژوند پورې ده. چې څومره انسان ژوندی دی دومره به دی دا مقصد ادا کوي، او د انسان ژوند او حیات په دې دنیا کې ډېر کم دی. د برزخ په مقابله کې ډېر محدود، او بیا په آخرت کې د آخرت په مقابله کې نسبتاً د هغې نه هم ډېر زیات کم. او د بندگی د الله جل شانه کول اندری را میں تراش و میں خراش تا دمے آخر دمے فارغ نباش. بغدل دغه لاره کې ستړي ستوماني او د مرګ د ژوند آخري لمحه چې انسان باندې مرګ راځي ځنکدن شروع کېږي، د هغې پورې دغه لمحات قیمتي کول پکار دي د انسان مفارغ. د مسلمان او د کافر په ژوند کې فرق دا دی چې د ده هر یو عمل هغه د ایمان او د اخلاص په برکت باندې قابل اجر ګرځي. الله جل شانه د اجر ورکوي. بیا اعمال په مختلفو ځایونو کې او یا په مختلفو اوقاتو کې د هغې په اجر کې فرق راځي. لکه په جماعت کې چې سړی لمونځ کوي د هغې اجر ډېر دی، او د جماعت نه بهر چې په پوله پټي باندې لمونځ کوي نو د هغې اجر د لمونځ شته دی، لیکن هغسې اجر نه دی کوم اجر چې په جماعت کې دی. جماعت د الله کور دی، هغه خالص د دې عبادت دپاره جوړ شوی دی. دا خو د الله جل شانه فضل دی د دې امت باندې چې مخکې امتونو د هغوی لمونځ به د جماعت نه خاص جماعت نه بهر نه کېدو، یعنې کوم چې به د هغوی عبادت خانه وه. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت دپاره الله جل شانه اسانه کړي ده چې دی په جماعت کې لمونځ کولی شي،
په پټي کې هم کولی شي، په دفتر کې هم کولی شي، په دکان کې هم کولی شي، په کارخانه او فیکټرۍ کې هم کولی شي، او په سفر باندې روان دی لاروی دی لدالې په سنډه باندې هم کولی شي، فرض هم کولی شي، نفل هم کولی شي، جمعه هم کولی شي او 5 وخته مونځونه هم کولی شي چې کوم ځای په جمعه فرض ده. دا د دې امت لپاره الله جل شانه خاص کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې خپل خصائص او خصوصیات ذکر کړل. نو باغې کې د الله رسول یو فرمایي وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، میرے لیے زمین کو نماز کی جگہ اور پاکی کا ذریعہ بنایا گیا ہے. ما د پاره د ازمکا مسجد جوړ شوی دی، ټول ازمکا او د پاکی ذریعہ دی، یعنی که چېرې انسان مسکی نو هر ځای کې کولی شي. البته بعضې ځایونه چې هغه نجس ځایونه دي هغه جدا خبره ده، هلته مونځ نه کېږي نجاست د وجې نه، لیکن نفس ځمکه په هر ځای کې مونځ کېږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ته د ځمکه طهور ګرځولی شوي ده، د پاکۍ سبب او ذریعه ده چې چېرته سړی او اوبه ني او دس کوي یا د غسل ضرورت اوبه نشته دی، د تیمم وکړي نو د پاکي حاصلولی شي. دا خصوصیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او دا غي په واسطه باندې دا برکات الله جل شانه دې امت ته رسوي. لیکن بعضی ځایونه داسې دي چې په هغې کې اعمال د نورو په مقابله کې زیات افضل دي، بعضې وختونه داسې دي چې په هغې کې اعمال د نورو په مقابله کې زیات افضل او باعث اجر دي. خانه کعبه او د هغې ګرد و پیش په مسجد حرام کې مونځ کول یو مونځ یو لاک مونځونو باندې اجر دی. بهر چې مونځ کې نو یو مونځ دی او په خانه کعبه کې مسجد حرام کې یو لاک مونځونو عمره اجر و ثواب. رسول الله صلی الله علیه وسلم په جماعت مسجد نبوي کې مونځ کې یو په یو زر چنده د مونځ اجر سیوا کېږي، د نورو کې یو اجر دی، په مسجد نبوي کې زر چند دا اجر سیوا شي. دا مقامات الله جل شانه افضلیت دې ته ورکړی دی. دعا الله جل شانه قبلی. قرآن کریم کې الله پاک فرمای ان ربک لسمیع الدعاء، ستا پروردگار دعا قبلی. هر ځای کې چې سړی دعا وغواړي الله جل شانه قبلی، لیکن د سوجه نه کله کله دعا رد شي. البته بعضې مقامات داسې دي، بعضې وختونه داسې دي چې په هغې کې دعاګانې قبلیږي، هغه رد کېږي نه. د پېشمني په وخت کې چې سړی پاسي او الله جل شانه نه دعا وغواړي د سحر سبا راختو نه مخکې خلک ودي، الله پاک د طرف نه منادي اعلان کوي، دغه وخت کې الله جل شانه د بنده دعاګانې قبلوي. د روژه ماتي په وخت کې دعاګانې قبلیږي، مقام ابراهیم سره دعاګانې قبلیږي، ملتزم سره دعاګانې قبلیږي، صفا او مروه سره دعاګانې قبلیږي، عرفات او مزدلفه کې دعاګانې قبلیږي. دا مقامات او وختونه خاص خاص دي. دا نن سبا چې کومې ورځې شپې تېرېږي، د دې ورځو شپو فضیلت ډېر زیات دی. دا ضایع کول نه دي پکار. هر یو عمل چې وي نیک عمل، هغه په دې کې باقاعده د هغې تلاش او لټون کول پکار دی چې سړي ته موقع مخې ته راځي هغه ضایع کوئ ما. قرآن کریم کې الله پاک د دې شپو قسم خوړلی دی، والفجر ولیال عشر. الله پاک فرمایي زما دې په فجر باندې قسم وي، د سبا راختو په وخت باندې، ولیال عشر او زما دې په شپږو شپو باندې قسم وي. او مفسرین حضرات په لسو شپو باندې، مفسرین حضرات وایي د دې لسو شپو نه مراد دغه د ذوالحجې د 10 ورځې شپې اوس کومې روانې د ذوالحجې ړومبۍ شپې نه تر اختر شپې پورې د دې 10 شپو الله جل شانه قسم. د دې عظمت، د دې فضیلت او د دې ورځو شپو منقبت دومره لوی دی
او الله جل شانه څخه دومره عظیم ورځ شپې دي دا چې الله جل شانه په دې باندې قسم خوري. او الله جل جلاله چې کله په یو عمل باندې یا یو وخت باندې یو ځای باندې قسم خوري نو دا د هغې عظمت ته اشاره ای. نو الله جل شانه د دې قسم خوړ دی. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما راوی دی. امام بخاری رحمه الله دا حدیث په خپل کتاب صحیح بخاری کې راوړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل مل عمل فی ایام افضل منها فی هذه. یو عمل هم په نور ورځو شپو کې دومره افضل نه دی لکه څنګه چې په دې ورځو شپو کې یو عمل افضلیت. په دې ورځو شپو کې چې څنګه عمل د هغې فضیلت ډېر زیات دی داسې په نورو کې نه. قالو ولل جهاد. صحابه کرام عرض کو چې یا رسول الله چې جهاد سړی کوي په نور ورځو شپو کې نو هغه هم د دې ورځو شپو نه افضل نه دی. قال ولل جهاد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې جهاد هم دومره اجر نه لري غیر هذه الایام کې د دې ورځو شپو نه علاوه کې لکه څنګه چې عمل په دې ورځو شپو کې افضل. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو خاص مجاهد تذکره وکړه. ها هغه افضلیت لري. الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله ولم یرجع بشیء. مگر هغه کس چې هغه خپل نفسم اوویستو جهاد ته لاړو مالم ځان سره یوړو یعنی خرچه خپله په خپل ځان کوي سورلی خپله ده وسله خپله ده او خوراک سکاک چې څومره خرچه په ده باندې کېږي هغه ټوله خپله خرچ کوي خپل مال لګوي او خپل جان او دی لاړو نه مال واپس راړو نه ځان واپس راړو شهید شو د الله په لار کې. د هغه افضلیت په خپل ځای باندې دی. لیکن د هغې نه علاوه هر یو عمل چې څنګه په دې ورځو شپو کې افضل دی دغسې په نورو کې نه. مل عمل فی ایام افضل منها فی هذه. یو عمل هم په نورو ورځو شپو کې داسې افضل نه دی لکه څنګه چې په دې ورځو شپو. او زما عزتمند رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل ذکر کړی دی. لفظ د عمل له العمل کې الف لام عهد خارجي دی. دې نه مراد عمل صالح دی نیک عمل. بیا نیک عمل زمونږ په دین کې په شریعت کې مختلف کېدی شي. د هغې تعلق د عباداتو سره وي که معاملاتو سره وي که معاشرت سره وي که اخلاقو سره وي هر یو که قول سره وي که فعل سره وي که مال خرج کولو سره وي هر یو عمل چې وي هغه که ذکر الله سره وي که تلاوت د قرآن پاک دی که طاعات دي او که تقربات دي او که عبادات دي هر یو عمل هغه افضل. عباداتو کې بیا مونځ دی نو یو سړی 15 وخته مونځ خو یو مسلمان کوي. په دې ورځو شپو کې نفل کوي نو دا نفل د دې سره د نورو ورځو شپو د کال د نورو میاشتو نورو ورځو شپو نفل مقابله نشي کولی چې په دې کې ته کوم 2 رکعته کې د ورځې یا د شپې. دغسې روژه نیسې د نورو ورځې شپې د رمضان روژه په خپل ځای فرض ده. د هغې فرضیت او د هغې اجر و ثواب خو مسلم دی. د هغې نه علاوه چې نفل کله نیسې نو د نورو ورځو شپو د روژې نفل هغه دې ورځو پسې نه رسي چې په دې کې صدقه کې په نورو ورځو کې صدقه کې په دې ورځو کې صدقه کې. نو دې حدیث مبارک نه معلومیږي چې هغه صدقه چې تا په دې ورځو کې کړي هغه افضل ده د نورو ورځو د صدقې نه. فقیر ته ورکې مسکین ته ورکې او د الله جل شانه په کور باندې لګې په بل یو داسې ځای کې چې الله جل شانه پې راضي کېږي په هغې باندې لګې هغه صدقه افضل ده په نسبت د نورو ورځو. تقربات کې کوم باندې چې سړی الله ته نږدې کېږي ذکر کې د الله نوم اخلي هغه ذکر تسبیح تحمید تکبیر په نورو ورځو شپو کې هم دی لیکن په دې کې زیات افضل دی. بعض صحابه کرام عبدالله ابن عمر صاحب او نور صحابه یو خو تکبیرات تشریق دي چې هغه د 9 د ذوالحجې د سهار نه شروع شي او په 13 باندې ختمیږي 15 ورځې وي. د هغې نه علاوه به بعض صحابه کرام هغې د کور نه بازار ته ووتل مدینه منوره کې کوم ځای چې به خلکو معاملات کول بازار نه مراد هغه ځای دی او بیا به تکبیرات وي الله اکبر الله اکبر
لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا په ایام تشریق کې خو واجب دي، دا غین علاوه واجب نه دي، لیکن د حضرات وبوي د الله ذکر او د الله نوم به په لارو کوڅو کې اوچتولو. ذکر د الله رسول له حدیث مبارک کې فرمایي چې هر یو عمل په دې ورځ شپو کې وشي هغه افضل له په نسبت د نور. د قران کریم تلاوت کې نور کلم کې باغې کې اجر دی، لیکن دې حدیث مبارک نه معلومه شو چې د قران کریم تلاوت چې په دغه ورځ شپو کې دا زیات افضل له په نسبت د نور. صدقه دا زکات ورکه، ستا زکات په محرم کې مثلا پتا باندې فرض کیږي، تو پیشگی هغه زکات ورکه چې محرم کې ورکوم راشه اوسه ورکا، په دې کې اجر دی، د فقیر فایده ده پکې، او د فقیر په لاس کې تا مال په دې ورځ شپو کې خدای جدا اجر تا الله جل شانه درکو. یا دا غین علاوه صدقه دا خرج کول لید مال په هغه ځای کې چې په کوم باندې الله جل جلاله خوشاليږي او د الله رسول په هغه ځای کې د لګولو امر کړی دی او ترغیب ور کړی دی، په هغه ځای کې خرج کې په نسبت د نور ورځ شپو په دې کې خرج کولو کې زیات اجر دی. نو کوم یو عمل چی وي که دا غي تعلق د عبادت سره که د معاملات سره، معاملات کې خو په خیر اراده باندې کې او پاره کې چاته خیر رسول غواړي او د خپل طرف نه تبرک کې، نو آغا په معاملاتو کې تبرک او لغا افضل په نسبت د نور ورځ شپو په دې ورځ شپو کې. زما عزتمندو د عمل د قبولیت لپاره یو څو شرایط دي. کله کله مونږ عمل وکړو لیکن مونږ په خپل باندې عمل ضایع کو. د عمل د قبولیت لپاره عمل صالح الله جل شانه رد کینا او الله پاک غنی دی او هغه زمونږ معمولی عمل هغه نه ضایع کوي، هغه سره محفوظ کیږي، لیکن په شرط د دې چې مونږ هغه عمل په خپل ضایع نه کو. چې یو سړی په خپل ضایع کوي هغه بیا خبره. د عمل د قبولیت لپاره یو څو شرایط دي. بعضې کارونه د عمل نه مخکې کول پکار دي او بعضې د عمل سره متصل کول پکار دي او بعضې کارونه داسې دي چې هغه د عمل نه وروسته دي. د عمل نه مخکې کوم یو کار کول پکار دی چې هغې سره ستا عمل مقبول وي عند الله، هغه ایمان شرط دی د عمل لپاره. چې سړی مؤمن وي، د مؤمنان خو مونږ الحمدلله یو، د خپل ایمان حفاظت کول پکار دی. الله جل شانه دی مونږ په صحیح مؤمنانو کې درج کړي. او د کافر یو عمل هم کاغه خیراتونه کوي، کاغه رفاهي ادارې چلی، کاغه په مزبانې الله ته ولاړ وي خو ایمان نه لري، دا یو عمل هم الله جل شانه ته قبلیږي نه، ځکه چې بنیاد نشته، هغه عمل ایمان دی، ایمان نه ده. دویم د ایمان مطلب دا دی چې عمل سړی کوي نو د ایمان په بنیاد باندې کوي، د ایمان تقاضا ده، بل یو شی محرک نه دی. لکه مثلا یو سړی د ایمان په مقابله کې عقل جنگي. عقل ایمان دی ته وای چې زه منم الله، منم د الله رسول، منم د الله حکم، منم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد، منم اگر که زما سترګې، زما غوږونه، زما حواس او زما عقل کې هغه نه راځي چې د دې فایده څه ده، او زه یې داسې منم چې زه د هغې د منفعت او د فایدې تپوس نه کوم چې ما ته په دې کې څه فایده ده. که فایده پکې وي بیا دنیاوي فایده لټول نو دا ایمان نشو. اخروی فایده دا د ایمان د لاندې داخل ده. جنت ته په سړی ځي، د دوزخ نه په بچ شي، په جنت کې داسې درجات حاصلېږي په دې عمل سره، نو دا د ایمان په بنیاد باندې دی. لیکن د دنیا یو غرض ما ته وښیه په دې عمل کې څه دی، زه به هله کوم، دا د ایمان تقاضا نه ده. سود حرام دی، د سود نه به ځان بچ کوم، خو ما ته پکې فایده وښیه په دې حرمت کې، دې کې خو په ظاهر فایده ده، ځکه چې زما لاس ته د 1 لاک په ځای باندې 1,05,000 او 1,10,000 رالی. نو ما ته وښیه که چېرې یو سړی د عقل په بنیاد باندې دا تپوس کوي چې دا خو زما د لاس نه فایده وځي، دا سړی دغه وخت کې په دې عمل کې دی د ایمان په تقاضا عمل نه کوي او کېدای شي دنه ایمان هم سلب شي. ځکه ایمان خو دې ته وایي چې الله جل شانه حکم شی حرام کړی دی ته وی حرام دی، الله جل شانه حکم شی حلال کړی دی ته وی حلال دی. دا غي حکمت، دا غي منفعت، دا غي فایده ستا په عقل او په حواسو کې استاد ادراک په دایره کې دا او که دا غي نه بهر ده.
حضرت ابراهیم علیه السلام نمونه خصوصا چې په دغه ورځ شپو کې هغه واقع شوی ده چې زوی د ذبح د پاره بوزي علالي د پاره اسماعیل علیه السلام او دای هغه زوی دی چې وړومبنی بچی دی او د 100 کالو په عمر کې الله جل شانه په بوډاتوب باندې ورکړی دا نیازبین زوی دا الله جل جلاله حکم دی د علالي د پاره بوزي نو دغه وخت کې تپوس نشته چې یا الله د زوی د علالي حکم ماته ولې راکړي کوم واقعا چې تاسو د پیغمبر په باره کې ووري چې پیغمبر داسې ویلی چې یا الله دا کار ولې وکم دا واقع خطا ده هغه فوراً رد کوي هغه سات پیغمبر د الله جل شانه د حکم په تعمیل کې چونو چیرا نه کوي چې دا ولې وکم یو واقع عموما په کتابونو کې ذکر ده چې اکثر د طالبانو د ویم دا غي فوراً انکار کول پکار دي او واقع دا ده چې حضرت نوح علیہ السلام د الله پیغمبر تیر شوی جلیل القدر د نوح علیہ السلام په باره کې مشهور ده چې کله نوح علیہ السلام دعا وغوښته رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا یا الله ای زما پروردگار پس مکه باندې یو کافر مپرې ټول هلاک د دې په زمن کې یو واقع بیانېږي کتابونو مروړي د چې حضرت نوح علیہ السلام کولالو د خټې نبی لوخي جوړول الله جل شانه وته فرمایل چې منګي جوړ کا منګي جوړ کل به په پجکه هغه اوچکل پاخې کل د پخلی نه پس بیا وته الله جل شانه فرمایل چې دا څومره منګي دي جوړ کړي دا ټول مات کا نو منګي هډیر پګرانه جوړيږي مونږ لیدلې دي کولالان چې هغه کې هر یو خاور نه لګي خاص زینب خاور راړي بیا هغه خاور خوشته کې بیا به سور هغه خوشتي بیا د خوشتور نه پس به دا غې نه لوخي جوړ کې لوخه سمره پګرانه جوړي بیا به هغه په پجا کې پخې او پجا هغه ځای دی چې آلته کې سپیا کې هي اور بلیږي د لوخي پکې پړای کړي او پاغې نه غیر چاپیر سپیا کې هي هغه بلیږي دا اور چې کوم دینو سورزه مسلسل بلیږي هغه ته اندازې او چې کله غلوخه پوښ شي سور شي بیا دا غې نه پس دا اور مړ کی بیا دا لوخي روباسي دومره پګران باندې لوخي جوړ کلمه چې کله د ماتول حکم الله پاک کو د ماشوم چا سره دی بهر کې دا وړي بهر بوزه تنگ شوی الله جل شانه ته وایي چې یا الله دا لوخي ما دومره پګران جوړ کلو ته ما ته وایي چې دا لوخي مات کا نو دا واقعا دا حضرت نوح علیہ السلام ته د نسبت کول دا د عصمت د انبیاء چې هغه مسلمه عقیده د هغه منافی ده یو خو بده کې د حضرت نوح علیہ السلام ته نسبت د کولالۍ شوی او په دنیا کې چې یو نای ته توې چې ته نای نو هغه په دې باندې څومره بد ګڼي او حضرت نوح علیہ السلام د الله پیغمبر دی او د پیغمبرانو په باره کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر یو پیغمبر الله جل شانه په خپل قوم کې په معزز خاندان کې پیدا کړي بخاری شریف کې حدیث ته حدیث هرقل واغې کې هرقل روم بادشاہ د ابو سفیان نه پوښتنه کوي چې د نسب څنګه دی ابو سفیان وته په جواب کې وایي هو فینا ذو نسب دا پیغمبر پمون کې د لوی نسب والده اعلی خاندان والده بیا دا هرقل تورات عالمو دته د مخکینو کتابونو علم حاصلو د بیا تفسیرو کا وی چې دغه رنګ انبیاء او رسل وهكذا تبعث الرسل فی نسب قومها دغه رنګ چې څومره انبیاء کرام راغلي دي هغه په اعلی خاندان کې راغلي او د کولالۍ خاندان قوم کولال دا نسبت کول پیغمبر ته دا د دې حدیث منافی ده دغه رنګ دویمه ده چې کله الله جل شانه هو ته حکم کو هغه منګي جوړ کړ به وته چې مات کنه وی الله دا څنګه مات کم دا هم ډېر ستړي ستوماني کړی یو ادنا مسلمان چې دا الله جل شانه په حکم کې پسو پیش کوي چونو چیرا کوي او دا غي وی چې ماته د حکمت وخیا دا د مسلمان نه چې صاحب ایمان وی دا غسر نه خایي
بیا یو پیغمبر به دا څنګه وو. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې داسې واقعات مخې ته راشي نو دا غلط دي، خطا دي، چې څوک بیانوي هم نو دا هغه منل نه دي پکار، ځکه چې د انبیاو په عصمت باندې په دې باندې غټ داغ راځي. اگر که هغه هر چا ذکر کړي په اسرائیلیاتو کې ډېر څه داسې شته چې هغه منسوب دي انبیاو. نو حضرت ابراهیم علیه السلام ته الله جل شانه حکم کوي د بچی د ذبح. ابراهیم علیه السلام بالکل تپوس نه کوي، او بیا د ذبح امر هم ورته ښکاره په ښکاره نه کوي چې ښکاره فرښته راځي، بلکې په خوب کې کوي، او عمل پې ځکه کوي چې د انبیاو خوب دا وحی ده. قرآن کریم کې الله جل شانه د ابراهیم علیه السلام د قول حکایت کوي، فرمایي یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے بچے زه په خوب کې وینم، انی ارا فی المنام، منام خوب ته وایي، زه په خوب کې وینم، انی اذبحک چې زه تا حلالوم ذبح کوم دی، فانظر ماذا ترى ستا سره یې ده، زه خو عمل کوم. د بچی امتحان دی، ځکه چې بچی لا پیغمبر نه دی، لیکن د پیغمبر په کور کې پاتې کېږي. ابراهیم خلیل الله دی او د هغه بچی دی اسماعیل، او الګ دی. نو هغه چې کوم جواب ورکوي، قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. اے پلارا تا ته چې الله جل شانه حکم امر کوي هغه کار کوا، افعل ما تؤمر. دین معلومیږي چې په خوب کې پیغمبر لیدل چې الله جل شانه ما ته وایي چې زوی حلال کړه، دا الله امر دی، زما او ستا خوب داسې نه دی. کېدای شي زمونږ خوب خطا وي، که یو سړی خوب ولیدو او هغه ته خوب کې سوکرال په خدایي لباس او جامه کې او شکل شباهت کې ورته وایي چې نن نه پس شراب څکه دا حلال دي، نو قطعا دې سره نه حلالېږي. ستا خوب د پیغمبر د خوب په شان نه دی، او دا وینا چې تا ته کوي نو دا شیطان کوي. یا بل یو حرام کار په باره کې فرمایي، یا ورته دا وایي چې موږ ته تر اوسه پورې 15 مزونه کول په ورځ او شپه کې، نن نه پس 3 مزونه کوه. په خوب کې ولیدل او دی په هغې عمل شروع کړي، ځکه چې دی وایي دې نه مخکې ما ناشنا خوبونه لیدلي دي. نو د الله رسول باندې چې کوم حکم څنګه پاته شوی هغوی د دنیا نه تشریف وړی تر قیامته پورې، تر اخیره پورې د عمل همدغسې دی، په دې کې تبدیلي نه راځي. د انبیاو خوب هغه وحی وي. ابراهیم علیه السلام الله جل شانه نه هیڅ قسم پوښتنه نه کوي، یا الله یو بې ګناه نفس څنګه قتل کم، په وړوکوالي کې څنګه قتل کم، بیا زما زوی دی څنګه قتل کم، بیا نازبین زوی دی څنګه قتل کم، بیا د هغه قصور څه دی ولې ووجنم، بیا په دې عمر کې تا ما ته راکړی دی هغه څنګه زه قتل کم. نه هیڅ قسم ته سوال نه، ځکه قرآن کریم کې الله پاک د دې د عمل نه تعبیر کړی دی، فلما اسلم وتله للجبین، فلما اسلم ای انقاد وتله للجبین، چې کله د دواړو پلار او زوی د الله جل شانه حکم ته سر پلیکه کې هو، مونږ وایو فلان کې سر پلیکه کې، خو دې مطلب دا دی چې بالکل تپوس نه کوم، بس خبره منم. فلما اسلم، دل سے ظاہر سے باطن سے دونوں طریقوں سے منقاد ہوئے اللہ کے حکم کے آگے، اور سر تسلیم خم کر دیا، منم یا اللہ بس. فلما اسلم، نہ د عقل په بنیاد تپوستا، نه د حواسو په بنیاد باندې. لومبی شر د عمل د قبولیت لپاره دا دی چې د ایمان د تقاضې په بنیاد. نن سبا خلک کارونه کوي چې ورته سود حرام دی، نو دی وایي په دې کې خو ډېره فایده ده، داسې وایي او بیا مسلمان دی. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي وحرم الربا، حرم الربا. دا الله رسول کے احادیث، قرآن پاک کے آیات د سود متعلق د حرمت ځای په ځای ذکر دي. چې کوم کس سودخور وي دغه مثالونه قرآن کریم کې الله جل شانه ذکر کړي. د مثال پشان د هغه سړی دی یتخبطه الشیطان من المس، دی چې د قبر نه پاسي نو داسې وپاسي لکه په سړي باندې چې پیریان نست، کله یو سي سره ټکر وخوري، کله بل سي سره، کله وغورځېږي، کله پاسي. مخبوط الحواس دی په خپل ځان نه پوهېږي، داسې وپاسي. سره د دې هر څه دی مسلمانم دی، مزونم کوي، او دی وایي سود ولې حرام دی، ځکه چې په دې کې خو ډېرې فایدې دي. د ده په ذهن کې دا نه راځي تر اوسه پورې. زما عزتمند سود د حرمت نه انکار کول کفر دی، او د سود د حرمت قائل کېدل چې سود حرام دی
خو سړی کوي ګناه ورته وایي ګناه ګڼي او بیا یې کوي نو دا کفر نه دی خو فسق دی لویه ګناه ده کفر نه دی ځکه چې ګناه ګڼي یو سړی چې کله سود ته حلال وي چې حلال دی دا جایز دی غشتل نو دا سړی مسلمان نه پاتې کېږي ځکه چې د نص سری نه انکار دی عرض مې دا کولو د عمل له قبولیت دپاره ړومبی شرط هغه ایمان دی دا الله رسول فرمایي من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه د ایمان په بنیاد باندې روزه ونیوه د ایمان په بنیاد باندې الله ته په تراو کې ودرېږي د ایمان د تقاضې مطابق د جنازې پسې رواني بدل نه کوزي نو ډومبی شرط ایمان دی دویم تصحیح نیت چې نیت سم وي احتسابا زه دا عمل کوم چې الله جل شانه څخه ځای ونیسي دا دوه شرطونه مخکې دي د عمل نه عمل شروع کې نو اول نیت صحیح کا او ایمان د ایمان د خاطره کو باس که زما ذهن منیو که نه منی که شیطان ما ته څومره وسوسې چې زه به دا کار دغسې کوم ځکه چې الله او د الله رسول فرمایي دویم شرط هغه د عمل سره سره دی هغه دا ده چې هغه عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت مطابق وي او هغې کې د سر نه تر اخره پورې اخلاص او للهیت وي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین پیغمبرانو ته دغه امر شوی چې د الله عبادت کوي نو په اخلاص سره وکوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم جبريل حدیث جبريل کی جبريل علیہ السلام تپوس کوي بخاری شریف کې هم نور حدیثو کې ده او ته فرمایي چې مل احسان احسان څه شی دی تا خدای وبخه موبایل پرېږده بیان ته متوجه شه مل احسان احسان څه شی دی قال الاحسان ان تعبد الله كانك تراه رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل احسان دی ته وي چې ته د الله بندگی کې لکه چې ته خدای وینې د الله بندگی کې چې ته خدای وینې دا کیفیت د عمل سره د سر نه تر اخره پورې ستاوي که زم نو خیر دی لاړ دي چې بیا یې جوړ کا موس چې کې صدقه ورکې بعضې افعال داسې دي چې هغه بسیط دي هغه سړی لږ وخت کې کولی شي هغې سره اخلاص دریم دا چې کله هغه عمل وکې نو د عمل نه پس هغه عمل کله کله بربادېږي هم مثلا یو سړی دی هغه صدقه ورک قرآن کریم کے اللہ پاک فرمائے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى اپنے دیے ہوئے صدقے کو احسان جتلا کر اور اذیت دے دے کر باطل مت کیا کرو چاہتا تھا خیر خیرات ورکڑی نو په دوو سیزونو سره مه باطلوه الله پاک فرمایي بالمن والاذى یو احسان چې چرته هغه کس وویني هغه فقیر هغه ته وایي څنګه هغه 1000 روپۍ چې مې درکړې په هغې د کار وشو په ډک مجلس کې ورته وایي هغه چې غیرتي وي نو هغه کله کله پیسې واپس ورکړي چې دا پیسې دې سنبالي یو بادشاه په مخ کې یو غلام تور غلام حبشي هغه ناستو خوراک یې کول په عباسیینو بادشاهانو کې دی خوراک یې کول نو نوړۍ چې اوچته که نو په هغه نوړۍ کې ویښته و نو بادشاه ورته وایي چې خیال کو په دې کې ویښته دی دا ویښته ته لرې هغه غلام اوچت پاسېدو د روټۍ نه هغه ورته وایي ته زما نوړۍ ته ګورې زه داسې خوراک نه کوم تا چې ویښته ولیدو خو زما نوړۍ ته دې کتل چې زه خوله کې نوړۍ منډم حضرت ابراهیم علیه السلام خلیل الله دی ډېر مېلمه دوست مهمان نواز غواني و سخي سخي ډېرو او چې کله به روټۍ خوړه نو بیا به مېلمه ځان سره کېنولو که به نو تر هغې به خوراک نه کولو تر څو پورې چې و مېلمه نو پیدا کړی لارې ته به ووتو کله به اخوا کتل کله دې خوا څوک مسافر په لار تېرېږي بیا به هغه راوست یو ځل یو کس راوستو نو دا کس مجوسي و کافر و زرتشتو مجوسي هغه ته وایي چې هغه خدای نه مني او هغه اور ته خدای وایي او اور ته سجدې لګوي ابراهیم علیه السلام چې څنګه ځان سره کېنولو هغه چې نوړۍ کوله نو ابراهیم علیه السلام ورته وایي سم الله د الله نوم واخله بیا خوراک کو هغه نوړۍ کې خو اوچت پاسېدو
ورته وایي زه نه خورم ستا روټۍ، ځکه چې زه خدای منم نه، که ماته وایي چې د الله نوم واخلي. نو چې نه یې غشته پاڅېدو، ابراهیم علیه السلام باندې الله جل شانه وحی راواستوله. الله جل جلاله ورته فرمایي چې ابراهیم د دې سړي دومره عمر دی 80 کاله که 80 کاله یاد، او دې سړي دومره زمانہ زمان نوم نه دی غشته او زمانه منکر دی او زما په ځای باندې د اور پرستش کوي، او تر اوسه پورې زه دته رزق ورکوم، جوړه جامم ورکوم، خوراک څښاک ورکوم. دا بعضې سړی د دنیا مال او دولت او خوراک څښاک دا فضل رب ګڼي، دا الله جل شانه کافر تم ورکوي. په دې کې هیڅ شک نشته دی چې الله جل شانه سره زموږ زور نه چلیږي، لیکن دا خاصیت او خصوصیت او نښه د اسلام او د ایمان نه ده، خدای پاک کافر تم ورکوي. نو الله جل شانه ته وحی راواستوله چې دې سړي ته تر اوسه پورې ما ورکوله دومره کاله د عمر دی او د باندې ما پابندي نه ده لګولي، او تا څخه یو ځل کېناست ډومبۍ نوړی اوچتوله، نو تا ورته دا خبره وکړه. چې څنګه ابراهیم علیه السلام دا تنبیه او زورنه د الله د طرف نه ولیده، نو فوراً د کور نه ووتو، منډه 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 هغه سړي پسې ځان رسول. هغه ته وایي چې راځه هېڅ درته نه ویم، خو زما په دسترخوان کښېنه او روټۍ وخوره. هغه ورته وایي چې تر هغې نه ځم تر څو پورې چې په دې کیسه پوه کړی نه یم. اول دې راته داسې ووایي او اوس راپسې راځې په زور مې بیایې. ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې دا پرېږده خو راځه. ورته وایي چې نه ځم نه سره نه قدم نه اخلم تر څو پورې چې دې پوه کړی نه. ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې ستا په باره کې الله جل شانه زه وزورلم، تنبیه ما باندې راله، او ما ته وایي چې زما دې بنده ته دومره عمر شو، زه خوراک ورکوم، رزق دغسې دی زما منکر دی، او تا یو ورځ کېنولو لومبۍ نوړۍ یې له هغه نه ده اوچته کړي چې تا ورته داسې وایي. نو چې څنګه هغه واورېدل نو هغه وایي چې ښه زما رب دومره مهربان دی او دومره کریم ذات دی، دومره سخي دی چې زه انکار هم کوم رزق ما ته هغه راکوي. ابراهیم علیه السلام ته وایي چې زه مسلمانېږم، اول راته کلمه ووایه بیا در سره ځم. نو کلمه وی مسلمان شو، د هغې نه پس ورسره رالو چې څنګه د روټۍ د خوړو آداب دي هغسې سره د بسم الله په دسترخوان کېناسته به یې وکړو. عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې الله جل کوم یو عمل چې هغه وکړي د کولو نه پس احسان په چا باندې کې هغه ته وریادې یا د هغه نه د هغه په بدل کې بیګار اخلي. دا بعضې خوانین خانان مال ورته خدای ورکړی دی، هغه سړي ته مال ورکوي خیراتي چې کوم سړی د ده په کار راځي، د ده کنډري وي او د ده نه د هغې په بدل کې بیګار اخلي. که په کور کې اوسئ نو هم ترې بیګار اخلي د هغې په عوض کې. حالانکه خبره ورسره وکړه اجرت یې اخله، اجرت اخیستل خیر دی، لیکن پاتې کې هسې د هغې په عوض کې دې بیګار اخلي، دا ټیک نه ده. دا خبره عمل اجرت نشي ګرځېدی، غیر متعین عمل، ځکه چې پته لګي نه ته به د هغه نه څومره کار اخلي، هغه څومره عمل دی، کله به ډېر کار ستا پېښېږي کله به لږ پېښېږي. بیا خیرات ورکول په دې شکل باندې چې د هغه نه بیا بیګار واخلې، نو الله جل شانه به ستا د عمل څه قبول کړي. کله چې انسان آخرت ته لاړ شي الله جل شانه دې موږ د دې ذلت او رسوایي نه وساتي، او دا اعمال کړي وي چې اعمالنامه په لاس کې ورکړي هغه به خالي، هغه نیک اعمال به نه، ګناه به ټول پاتې. نیک اعمال څه شول ځکه چې هغه ټول ضایع شوي، د هغې اجرت خو تا په دنیا کې اخیستی و. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، الله جل شانه فرمایي صدقه په من او اذا سره مه باطلو. او دې سره سره په دې باندې هم عمل باطلیږي چې کله انسان دا سوچو کې چې دا عمل ما وکړو، دا مس چې وکړو نو دا ما وکړو، دا زما خپله بهادري ده، د شپې پاسېدم پېشمني، دا تلاوت مې وکړو، دا خیر خیرات مې وکړو، دا ما وکړو، دا جماعت ما جوړ کړو، دا کارونه ما وکړل، چې ځان ته نسبت وکړي او الله جل شانه د مز نه هیر کې دې سره عمل باطلیږي، ځکه چې دا د الله د پاره نه دی، دا عمل نه رستو دی ولنیږي. نیکی کر دریا میں ڈال، چې کله نیک عمل وکړي هغه سیند ته وغورځو، هیرې که بس الله جل شانه هغه نه ضایع کوي، هغه سره محفوظ دی. یو یو څیز محفوظ دی. هغه کس چې ټول عمر په معصیاتو په ګناهونو کې تیر کړی و، الله جل شانه د یو سپي ته د اوبو ورکولو په وجه باندې هغه وبخل، ځکه چې خدای پاک ته هغه عمل مقبول شو.
زما عزتمندو ما دا عرض کولو چې عمل مقبولیت د پاره شرایط دي، بیا چې کوم یو عمل ته وکړي نو الله جل شانه څخه هغه ځای نیسي. او کله کله زمونږ رب مهربان په یو عمل باندې دومره خوشحال شي، دومره راضي شي چې د دغه ټول ګناهونه معاف کړي. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. د شرک او کفر نه علاوه ټول ګناهونه خدای پاک چې چاته خوښ شي الله پاک بخي. کله به تا توبه هم نیستی لیکن ستا اعمال به خدای بخلی. ولی تا یو عمل داسې کړی په اخلاص سره د قدم پورته کو چې بس زه به خپل رب سره نن سبا معامله زما کاته صفای. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې په دې ورځو شپو کې عمل تا مونږ ایمان راوړی دی، دا الله جل شانه سره مو وعده کړې ده اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. زمونږ په دې علاقه کې بې وادي سړی څومره بد لیدی شي. دا الله رسول فرمایي چې کوم سړی واده خلافي کوي دا منافق دی، او دا الله سره کړي واده مونږ ماتو. ځکه چې الله جل شانه سره وعده مې دا کړی دی چې یا الله تا رب منم او ته زما معبود او ته چې ما ته کوم ځای کې څنګه حکم کې بلا چونو چې را بغیر د هغې د حکمت د تپوس نه زه هغه عمل به زه کوم هغه د سره منم. د هغې عمل نه کول دا د الله جل شانه سره بې وفایي ده. وفا الله جل شانه خوښوي او کله د وفادارۍ او د عهد و پیمان فایده په دنیا کې م الله رسوي. هغه کس الله جل شانه چاته نه محتاج کوي چې څوک د خدای سره وفادار وي، او چې د الله سره بې وفایي به مخلوق ته پرېږدي. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور خلافت تے بادشاہ دے امیر المومنین دے. یو دو کسانو یو سڑے نیولے راوست. دا امیر المومنین عدالت تے وتوی چې صاحب دې سړی زمونږ بوډا پلار وجلې بے ګناه زمونږ پلار وجلې، موږ د دې سړی نه قصاص اخلو. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ هغه مجرم ته متوجه شو، هغه سره مخاطب شو، وتوی چې دا کسان چې سوی ته دې باره کې سوی. هغه وتوی چې صاحب زما کیسې ته غوږ کېږدئ، زه اعتراف کوم چې د دې پلار زما د لاس نه مړ دی. او کیسه داسې وه چې زه په سفر باندې روانم، ما سره اوښو ستړی شم، یو ځای کې مې نخلستان ولیدو، شینکۍ شنې ونې وې. هغه ځای کې زه د هغې سوري ته د اوښ نه کوز شوم، پرېوتم، اوښ مې هلته ایثار کو. ما د خوب رالو، ویده شم، ارام مې وکړو. چې ارام مې وکړو د هغې نه پس چې لغونې یخماتی شو، زه پاڅېدم، ومې کتل نو اوښ مې نشته. ګیر چاپېر داسې وګرځېدم، داسې یو طرف ته چې لاړم، ومې کتل نو اوښ مې مردار پروت دی، مړ دی. او په هغه کې بل ځای کې څه زخم نو، ما یې چې په څه باندې مړ شوی دی، خو دې سر سره په سر باندې ګزار خوړلی و، هغه زخم پې باندې ما وی د سر د ګزار نه مړ. په دې کې زه سره ولاړم چې مخامخ یو بوډا و. هغه ما ته وایي چې ستا د اوښ زما باغ ته راغلی او زما د ونو پاڼې خوړې، نو ما دې په کاڼي باندې وویشتو، نو دې په دې سر باندې ولګېدو نو مړ شو. وایي چې څنګه ما ته دا ووایې، نو ما د تا و فوراً هغه سړی قتل کو. بس په غوسه کې رالم، پوه نه شم، ځکه زما سورلي وه په داسې ریګستانونو کې، په عربو کې اوښ چې کوم دی نو سورلي دا د سړي لاس کپي، دا خدا شی ده لکه زما نه د خپې کټ کړي. چې څنګه مې سړی مړ کړو، نو بیا مې افسوس کولو چې د اوښ په بدل کې مې سړی ووژلو، دا مې څه وکړو. دې کسانو نیولیم، دی تا ته راوستیم، اعتراف کوم د خپل جرم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فیصله وکړه چې سړی اقرار وکړو او دا وارثان د مقتول قصاص غواړي، نو دی قصاصن قتل کوي. دو طریقو سره جرم ثابتېږي. یو سړی اعتراف وکړي چې یو سړی و یو ما پورې د پیسې شته، با ثابت شو ورپورې، اوس انکار کار نه کوي. یا گواهان وایي چې دې سړي پورې دا حق د ده شته، بیا ورپورې ثابت شو. اعتراف جرم سره جرم ثابتېږي او د گواهانو په شهادت سره جرم ثابتېږي. البته بعضې اعمال داسې دي چې په هغې کې د گواهانو نصاب یو دی، بعضې کې بل دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چې څنګه حکم وخېجولو د قصاص،
اعتراف یې بې ګناه سړی وجلی شوی دی. دغه کس ورته وایي چې صاحب حضرت عمر رضی الله عنه ورته فرمایي چې په زړه دې څه ارمان شته؟ ورته وایي چې او یو ارمان مې دی، وایي څه؟ یو یهودي ما پورې قرض دی، هغه یهودي ته مې قرض نه دی ورکړی، ما ته اجازت راکړه چې زه لاړ شم او د یهودي هغه قرض خلاص کړم، نو بیا راځم، بیا مې قتل کا. خو دا ما ته ښه نه ښکاري چې پردی قرض زما په سټ کې وي او زه دنیا نه لاړ شم. حضرت عمر رضی الله عنه ورته فرمایي من یکفل لک، ستا کفیل څوک شته دی په دې جمع کې؟ ضامن دی څوک شته دی؟ دې ته کفالت بالنفس وایي چې دا سړی پرېږده صاحب او د ضامن زه جوړېږم او چې سبا څه وخت په ده باندې ته حکم جاري کوې او ډګري پې خېږي نو زه به یې راولم. نو دې نوجوان دې کس ګیر چاپېر وکتل، په هغه جمع کې څوک نو، ځکه چې دا سړی د مدینې نو، دی بهر نه چې راغلی و، مسافر و. د سر ټیټ کو چې زما خو څوک شته دی نه. په دې کې ټوله جمع ګوري، صحابه کرام هم دي پکې، ځکه چې امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه خلیفه ثانی دی، صحابه شته. حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه هغه پاسېدو، هغه امیر المؤمنین ته وایي چې صاحب د دې سړي کفالت زه پورته کوم چې څوک یې نشته. ابو ذر غفاری رضی الله عنه ناشنا واقعات دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي او زاهد صحابي دی. وی د ضامن زه جوړېږم دی پرېږده چې دی خپل حاجت پوره کړي. ورته وی چې 2 ورځې مهلت راته راکړه، ځکه چې زما ځای دومره لرې دی چې ځم او راځم نو دومره وخت پکې تېرېږي. بالکل مې درکړو، په فلانکي تاریخ ستا وروستی تاریخ دی، هغې تاریخ ته به ځان را رسې. هغه کس لاړو، خلکو ورته کتل، په اوښ باندې سور شو، خپل علاقې ته لاړو، هغه قرض یې راواغېشتو چې د چا ورپورې قرض و هغه ته یې قرض ورکو. بیا د کور نه راوتو نو بچو ته یې کیسه ورولې وه، ورته یې چې ما باندې د قتل فیصله شوې ده، ښځه هم ورسره ونښته، بچي هم ورسره ونښتل. ورته ویې چې نه، ما وعده کړې ده او زه وعده نشم ماتولی، لوز نه ماتوم. دې ته وایي مسلمان. وعده مې کړې ده، وعده نشم ماتولی. موږ د معاملاتو کې وعده ماتو، د 1000 روپو دپاره وعده ماتو. دین او اسلام پرې دي، کاغذاتو کې خپل ځای خپل مذهب هغه بل څه ظاهر کړي، ځکه چې په دې کې مې تاوان دی او په دې اړخ کې مې فایده ده. د بینک په کاغذاتو کې، په نور څه کې معاملات، حج ته پتلو کې دروغ ذکر کی، انګلینډ ته امریکې ته پتلو کې ټول سراسر دروغ، هلته ځي بیا کار کوي، ځان یو ظاهر کی وی بل او دغه ته جهاد وایي. او ډېر خلک پکې په لاره غریبانان اخوا دې خوا شي. دا ناپوهه دي، دوی پویول پکار دي چې دا ټیک نه ده، ستا دا سفر ټول په ګناه کې دی، ځکه چې په دې طریقه باندې ته روان شوی. پیسې دې بیل خرچ کې، ځان دې بیل په تکلیف کو، د مرګ خطره پکې بیله ده، روزګار به تا ته پته لګي نه چې ملاویږي که به نه ملاویږي. نو دی هلته نه را روان شو. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي انما اموالکم و اولادکم فتنه، ستاسو مال او ستاسو اولاد دا تاسو دپاره فتنه ده. کله به ته یو نیک عمل کول غواړې، ستا ښځه به تا د هغې نیک عمل نه ایثار کړي، ستا بچي به تا د هغې نیک عمل نه ایثار کړي. دغه وخت کې دا امتحان دی ستا چې ته د الله حکم اخلي او که د ښځې منې او د اولادو ته ګورې. بهرحال دی را روان شو، هغه یې دغسې په جړا پرېښود او ها سفر یې کولو. هغه ورځ چې په کومه ورځ دی ځان را رسوي، بالکل نور پرېوتو واله دی، مازدیګر په زیړي دی، امیر المؤمنین انتظار کوي، خلک جمع دی چې سړی به راځي، قصاص به ترې اخیستی کېږي، سړی نشته. نور در پرېوتو، ابو ذر غفاري رضی الله عنه ولاړ دی، هغه وایي چې بالکل تیار یم، د الله چې څه حکم دی هغه منم. حضرت عمر رضی الله عنه ابو ذر رضی الله عنه صحابي ته ګوري چې دا د الله د رسول صحابي دی، به د یو داسې سړي چې ناشنا اجنبي د هغه په عوض قتل کېږي، دا به څه کېږي؟ ځکه چې الله جل شانه ته خو خپله غاړه بندوي نه، چې څنګه نور پرېوتو ته نږدې شو، په دې کې هغه سړی په منډه په تیز اوښ باندې را خلاص او امیر المؤمنین معذرت غوښته، وی صاحب معافي غواړم،
په لاره کې مې دا معامله پېښه شي و د هغې د وجې ایثار شو او اوس چې څنګه ستاسو خوښې حکم جاري کوي د الله په ما باندې هغه کسان ولاړ دي د مقتول ورثه هغې چې د دې سړي وفادارۍ ته وکتل نو هغې وی چې امیرالمؤمنین دا سړی مونږ د الله دپاره معاف قصاص ترې نه اخلو سړی معاف شو دا د هغې وفا برکات دي الله جل شانه سره ته وفا وکړې په خپل غربت او فقر د کار نی په خپل بچو د کار نی په خپل ښځه د کار نی ځکه چې د الله د حکم په مقابله کې زه دا نشم کولی الله جل شانه به تا بدرنګۍ نه په دنیا کې نه او په آخر کې عرض مې دا کور زما عزتمندو چې دا ورځې شپې دا د نیکو اعمالو کولو دي الله جل شانه ته څه ذخیره وښیي د خپل عمل الله پاک د پاره عمل وکړو تقربات عبادات طاعات هر یو شی چې وي بعضې اعمال په دې ورځو شپو کې خاص دي او هغه وجوبن دي لکه قرباني کول دا خاص عمل دی چې د هغې ورځې درې دي ذوالحجې لسم چې د اختر ورځ ورته وایي بیا 11 د ذوالحجې بیا 12 د ذوالحجې 12 د ذوالحجې د مازدیګر نور پرېوتو نه مخکې پورې قرباني کولی شي چې دا نه کړي دا خاص عمل دی او په دې کې اصل څیز هغه قبولیت ته اخلاص ته لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الله جل شانه تغوخه نه رسي نه د هغې وینه رسي الله ته ستاسو تقوا رسي هغه ستا اخلاص ته ګوري بس چې څنګه دې باندې چاړه راښکله چې اخلاص درکې وي عند الله قبول شوه اوس غوښه ستا خوښه ده که خپله یې خورې که فقیر ته یې ورکړې که رشتهدار ته یې ورکړې دا خاص عمل دی تکبیرات تشریق دا خاص عمل دی تکبیرونه ویل چې نهم د ذوالحجې نه شروع شي او 14 د ذوالحجې مازدیګر مونځ پورې وي او بیا د ماښام مونځ سره ني الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا د 9 ذوالحجې د سحر مونځ پسې متصل شروع کیږي امام به وي مقتدیان به وي نر به وي ښځه به وي ځان ته مسکون کې به وي جمع سره مسکون کې به وي په आवाज باندې ویل په زور باندې ویل پکار دي یو ځل وې نو واجب ادا شو درې ځل وې نو مستحب او افضل ځکه چې د الله ذکر دی بعض خلک وایي درې ځل ویل نه دی پکار درې ځل ویل کته وی چې واجب دی درې ځل نو بیا نشي ویلې لیکن چې واجب یو ځل غني او وې درې ځل نو دا مستحب دی او افضل دی ځکه چې د الله ذکر دی کولې شي علامه شامی رحمه الله لیکلی دی چې د یو نه زیات مستحب دی نو دا تکبیرات دي دریم عمل هغه حج دی چې هغه په خاص مقام کې په مکه مکرمه کې کیږي په عرفات کې خانه کعبه سره مینا مزدلفه کې او په صفا او مروه کې دا غزه سره تعلق ته حاجیان تللی دي الله جل شانه د مسلمانانو حجونه قبول کړي او الله جل شانه چې څوک نه دي تللی ډېر کې ارمان دی الله پاک دې دا ټول بوزي دا خاص عمل دی بیا بعض اعمال داسې دي چې هغه فرض او واجب نه دي لیکن هغه خاص عمل دی لکه ما تاسو ته وی چې هر یو عمل کې په دې ورځو شپو کې هغه کولی شي د عرفې د ورځې روژه نیول دا بیا خاص عمل دی اگر که فرض او واجب نه دی سنت دی لیکن خاص عمل دی ډېر لوی اجر دی 9 ذوالحجې باندې روژه نیول د غیر حاجي دپاره د دې ځای خلک دا چې ونیسي او د هغې نه علاوه چې څنګه حدیث مبارک کې تېره شو نو په دغه ورځو کې روژه نیول دا ځان ته افضل دي لیکن خاص فضیلت نه ذکر د هغه عام حدیث د لاندې داخل دي نور چې کوم یو عمل کې چا سره خیر ښېګړه کول چا ته صدقه ورکول چا سره تعاون کول د یو غریب مسکین ضرورت پوره کول هر یو کار کې چې تعاون وي د الله جل شانه تقرب د قرآن پاک تلاوت د الله ذکر تسبیحات تحلیل او تکبیر الله جل شانه هو قبلی نو زما عزتمند الله جل شانه ته په دې دنیا کې څه کول پکار عمل چې ځان سره سړی اوسي د عمل ذخیره هلته همدغه اعمال کار کوي خو د هغې د قبولیت خیال ساتل پکار دي چې هغه شرایط پکې وي الله جل شانه دې زمونږ مقبول اعمال صالحه نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین